الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم رواه كنز العمال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معزز ناظرین و کتونکو عقائد و باب جاری دے د تقدیر اہم مسئلے آخری حصہ چنن ډیرا ضروری دی اوریدل او بیانول د اغي ضروری دی. اغه په دې مختصر وخت کې بیانول غواړم. مونږ پرون دا درس وکړو چې د قضا درې قسمونه دي: تقدیر، قضا وایا، قدر وایا، مبرم حقیقی، معلق محض او معلق شبیه بالمبرم. نو مونږ وی چې مبرم حقیقی کې تغییر او تبدیلی نشي راتله، څوک تصرف نشي کولای پکې. معلق محض کې اکثر اولیاء کرام تصرف کوي د الله په اذن اجازت سره. او دریم چې دی معلق شبیه بالمبرم چې د هغې کې تصرف کم چې خاص عرفا دي، خاص اهل الله دي، خاص اولیاء الله دی، هغه پکې تصرف کولی شي. راځئ نن یو څو احادیث هم حل کوو او د هغې اخري حصه بیانو، دریم قسم باندې رڼا اچوو. حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم درې احادیث دي، تاسو یې لږ په توجه اورئ. ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم. د دې حدیث نه دا معلومیږي بعد ان ابرمنا چې قضای مبرم په دعا سره اغرت کېدی شي، واپس کېدی شي. یو بیا بل حدیث دی هغه دا دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اکثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم. دینوم دا معلومیږي چې په دعا سره قضای مبرم واپس کیږي، رد کیږي. بل حدیث تے الدعاء جند من اجناد الله مجند يرد القضاء بعد ان يبرم. دینا معلومیږي چې قضای مبرم په دعا سره رد کیږي. قضا چې دی، دعا چې دی، جند من اجناد الله، دا د الله لخکرونو نه یو لخکر دی، مجند چې اسباب سامان سره لخکر دی. او قضا چې دی هغه رد کوي او واپس کوي قضای مبرم. معزز ناظرین و کتونکو د دې حدیثو پرانا کې دا پته لګي چې قضای مبرم دا په دعا سره رد کیږي. اولا کې قرآن وایي چې ما یبدل القول لدی، قضای مبرم کې تبدیلی او تغییر نشي راتله، د دې بس حل وي، د دې سهل پکار دی. دلته احادیث صحیح دی او الته د قرآن عظیم الشان نه معلومی قضای مبرم نشي بدلی دی. داغی متعلق لگ راضی تحقیق واوری دا اسلاف و جبہ باندی. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سوئی لگ واوری، توجہ سر دا علمی خبر واوری. قال الامام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فی المعتمد المستند اقول اخرج ابو الشيخ في كتاب الثواب عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الدعاء فان الدعاء يرد القضاء المبرم. حديث حوالي ورکړه. واخرج الديلمي في المسند الفردوس عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وابن عساكر النمير بن اوس الاشعري مرسلا كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء جند من اجناد الله مجند يرد القضاء بعد ان يبرم. دا درې احادیث شو. د دې باره کې د سوي لک په توجه اورئ. فرمای وتحقيق المقام على ما ألهمني الملك العلام أن الأحكام الإلهية التشريعية كما تأتي على وجهين بآخر كوي كذلك الأحكام التكوينية سواء بسواء. خلاصه واوري دے فرمای چې د دې ځکه د مشکل باب کې چې قرآن وای قضای مبرم کې تبدیلی نشي راتله، حدیث وای راتلی شي، نو دی وای چې دلته کې الله پاک ماته یو خصوصي الهام وکړو د دې تحقیق باره کې.
ډیر ښه الهام دی، ډیر ښه تحقیق دی. واورئ سوی د مبارک فرمای څنګه چې احکام شرعیه بنیادی طور باندې په دوه قسم دي. احکام تکوینیه چې د کون او د عالم سره ریلیټډ دي، عالم سره کم احکام ریلیټډ وي، دنیا سره به وایي چې کم احکام ریلیټډ دي، هغه ته احکام تکوینیه وایي. هغه مبارک فرمای فمقید صراحتا، الفاظ بیل بیل دي. وای چې مقید دی صراحتا څه مطلب؟ مقید صراحتا دا مطلب دی چې بی دا معلق محض دی. کأن یقال لملک الموت اقبض روح فلان فی الوقت الفلان الا ان يدعو فلان. وګوره ما درته وی چې کوم معلق محض دی په هغې کې اولیاء تصرف کولی شي د الله په اذن او اجازت سره. وایي چې الله پاک فرشتې ته ملک الموت ته وفرمایي اقبض روح فلان، فلانی سړي روح په فلانی وخت کې قبض کا، خو الا ان يدعو فلان، مگر چې دا فلانی دعا وکړي، مطلب فلانی دعا وکړي به نه قبض کیا، بیا به قضا زی دا معلق محض شو. دویم قسم ګورئ مطلق نافذ فی علم الله تعالی وهو المبرم حقیقتا. دا دویم قسم دی چې مبرم حقیقی دی چې دی کې تبدیلی نشی راتلی. اوس احادیثو کې چې کم ذکر راغلی دی چې دا دعا سر رد کیږي اغي متعلق دی فرمای ومصروف بدعاء مثلا وهو المعلق الشبیه بالمبرم. دی وی چې کم په دعا د خاصانو بندگانو سر رد کیږي او حدیث کې ورته مبرم لفظ استعمال شوی دی بعد ما ابرما، یا حدیث کې راغلی دی القضاء المبرما، یا راغلی دی چې القضاء بعد ان یبرما، یعنی قضاء مبرم راغلی دی. نو دی مبارک فرمای چې دا هغه قضاء مبرم دی چې دی معلق خو شبیه بالمبرم دی. فرمای فیکون مبرما فی ظن الخلق لعدم الاشاره الى التقلید معلقا فی الواقع. دی وی چې دا مخلوق په ګمان کې دی چې دی مبرم وي او ځکه چې تقید طرف ته اشاره نه وي او معلق وي فی الواقع. نو ما پرون درته عرض کړی چې دا داسې به وایو چې د فرشتو ملائکو په صحیفو کې دا چې دی مبرم وی، تبدیلی ظاهرا نه پکې ښکاري، خو د الله په علم کې معلق وي، هغې کې تبدیلی پکې راتلی شي. دے مبارک فرمائی فالمراد فی الحدیث الشریف هو هذا المبرم هو هذا. دے فرمائی چه حدیث شریف نه مرادم دغه مبرم دریم قسم دی چه معلق شبیه بالمبرم دی چه ظاهرا دی که تغییر نخکاری په صحف د ملائکو کې، خو حقیقتا دی که د الله په علم کې تبدیلی راتلی شي. دے فرمائی فاما المبرم الحقیقی، ارچ مبرم حقیقی دی چه اگی که قرآن وی چه ما یبدل القول لدیا فالمی فلا راد لقضائه ولا معقب لحکمه، اغی کی خود تبدیلی نشی رات لے. وإلا لازم الجهل تعالی، بیا خو بدا اللہ جل جلالہ لازم الجهل جہل بلازم شی. تعالی اللہ عن ذالک، تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا. اللہ پاک چی دی ددینا پاک دی او فرمائی فاحفظ هذا فلعلک لا تجده الا منا وباللہ التوفیق. امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرمائی چه دا تحقیق پتا زما طرف نمونده کی دا امام احمد رضا تحقیق راضی چونکہ دا باب پورا کول غواړي دا خبره وګدیږي لګ بنورم مزید وضاحت کو. دا زما کتاب بیا راواخشتو چې د دې اعلی حضرت مطابق تحقیق سره چې دا کابرینو تحقیق ته مکتوبات امام ربانی تاسو ګورئ، مکتوبات امام ربانی چې دا پرونم ما تاسو تخکارا کړو. مکتوبات امام ربانی کې د سوئی رازی امام ربانی مجدد الفسانی متفقہ شخصیت تی اچا پہ اختلاف نشتا. دا اہل اللہ شانم واوری. دے مبارک فرمائی حضرت قبلہ گاہ قدس سرہ می فرمودن کہ حضرت سید محی الدین جیلانی قدس سرہ در بعضی از رسائل خود نوشتا ان کہ در قضاء مبرم ہیج کسرا مجال نے اس کے تبدیل بدہد مگر مرا کہ اگر خواہم آنجا ہم تصرف بکنم. و عزیز خن تعجب بسیار می کردن و استبعاد می فرمودن و ای نقل مدت ها در خزینہ ذہن ای فقیر بود تا آن کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی با ای دولت عظمہ مشرف ساغ روز در صد و دفع بلی بودم کہ ببعض از دوستان نامزد شدہ بود و دوران وقت التجا و تضرع و نیاز و خشوع تمام داشتم ظاہر شد کہ در لوح محفوظ قضائی ای امر معلق با امر نیست و مشروط بشرط نہ یک گونا یا سنا امیدی دست داد و سخن حضرت سید محی الدین قدس سرو بیاد آمد. دے مبارک سوئی لک پا توجہ اور دے وی چھ زما قبلگا پیر و مرشد با مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرمائی زما پیر و مرشد با فرمائل چھ حضرت
سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سره مبارک پر رسالو کې لیکلی دي چې بھئی قضاء مبرم کې هیڅ چاته طاقت نشتا، خو زه په قضاء مبرم کې هم تبدیلی راوستولی شم د الله په فضل. دے فرمائی زما شیخ چې کومو قبلګا بزرگوار پیر و مرشد هغه دی وجنه به ډیر زیات تعجب کولو چې دا څنګه کېدی شي. دے فرمائی ای نقل مدت ها در خزینه ذهن ای فقیر بود، دا زما په ذهن خزینه کې هم دا شی موجودو چې بھئی ډیر مودې پورې چې دا څه مطلب کېدی شي قضاء مبرم کې خو تبدیلی نشي راتلی. نو دے دا هغې اوس تحقیق کې فرمائی یو دوست ما ته رالو، بادشاہ وقت نه تنګ شوی دی، د هغه التجا ما ته راوړه، مرید رالو، فرمائی ډیر زیات التجا او تضرع مې وکړو، خو په لوح محفوظ کې چې کله ما نظر وکړو نو دا په یو امر پورې معلق نو، څه مطلب قضاء مبرم و لوح محفوظ دا راته ښکاره کړو. د فرشتو په صحائفو کې مې دا وکتل چې بھئی دې کې تبدیلی نشي راتلی. دے فرمائی یو طرف ته خو ناامیدي راته ولګېده، خو د حضرت سید محی الدین قدس سره اغا خبره هم راته را یاد شوا. فرمائی مرتن ثانیه باز ملتجی و متضرع گشت و در راه عجز و نیاز پیش گرفت متوجه شد بمحض فضل و کرم ظاهر ساختن که قضاء معلق بر دو گنا است. ډیره ښه خبره کوي. فرمائی چې کله زه بیا متوجه شوم د شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک د شان نه قربان شم، د هغه د تعلیم نه رڼا اخلي. فرمائی مجدد الفسانی رحمه الله بیا متوجه شوم، بیا مې زاری وکړه، وایي چې دویمه پیره مې زاری وکړه نو د الله په فضل و کرم سره راته ښکاره شو چې قضاء معلق هم په دوه قسمه دی. څنګه؟ قضاء است کے تعلیق او در لوح محفوظ ظاہر ساختان و ملائک را برا اطلاع دادا. یو اغا معلق تے چې په لوح محفوظ کې دا غي تعلیق کارا دی او فرشتي په غي باندې خبرداري دی چې دې کې تبدیلی راتلی شي، یعنی تعلیق محض شو، معلق محض شو. او بل اغا دی فرمائی و قضائی کې تعلیق او نزد خدا جل شانه و بس. فرمائی در لوح محفوظ صورت قضاء مبرم دارد. دویم هغه قسم دی چې په لوح محفوظ کې د قضاء مبرم صورت لري، فرشتو ته علم نشتا، هغه وایي چې قضاء مبرم دی خدا الله په علم کې، تعلیق او نزد خداست، د خدای په نزد باندې د هغې تعلیق شتا، هغې کې تبدیلی راتلی شي. فرمای ای قسم اخیر از قضاء معلق نیز احتمال تبدیل دارد. وایي دا دریم قسم چې دی مجدد الفسانی رحمه الله فرمایي دا هم د تبدیلی احتمال لري. فرمائی در رنگ قسم اول ازاں جا معلوم شد کہ سخن سید مصروف بئی قسم اخیر است کہ صورت قضاء مبرم دارد نہ بقضا کے بحقیقت مبرم است. دے فرمائی کمونگا سوچکو دا سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دا سخن چی دے دا خبر چی دے عام دا دی قسم اخیر پورے تعلق لری چی پا ظاہرن چی دے قضاء مبرم خکاری خو حقیقتاً چی دے اغی کے تصرف و تبدیلی رات لیشی. فرمائی چی کم حقیقت مبرم دے او حقیقی مبرم دے فرمائی تصرف و تبدیل درام محالس عقلن و شرن کمال یخفا باغی کی خود تبدیلی راتلے نشیا خود قرآن فیصلہ دی. نو حقیقی مبرم بارے کی شیخ عبدالقادر جیلانی ندی فرمائلی دے دریم قسم کی چھ معلق تی او تعلیق دی خود دی حقیقی مبرم پورے مشابہ. فرمائی آخر کی خبر ختمی فرمائی والحق کہ کم کثیرہ بر حقیقت یہاں قضاء اطلاز وہی حق دادی چھ دیر کم رجال ہوتا دیر کم اہل اللہ تپدی قضاء دی قسم دریم قسم ماندے اطلاش تا فکیف کے درانجہ تصرف نمائد وہی دا ولی نشتا ورطا سنگ باوشی سنگ باورتا اطلاع ہوشی چھ دی کے تصرف سوک نشی کولے دیر کم خلق پا دی کے تصرف کئی مادر طویل خاصان خدا پا کے کولے شی و بلیے کے متوجہ آدو شدہ بود در آن قسم اخیر یافت ہوئی ما چکل دخپل دوست و مورد پا دی ازمائش کی چھ دے کلا توجہ اکڑا نزد دریم قسم تورس دما و معلوم شد کہ اخ سبحانہ و تعالی دفع آبلی فرمود او ما توی معلوم شوا چھ اللہ جل جلالہ زما دا وجنا دے دوست دا مشکل و ازمائش چھ دے اغی حل راویستو اغی کی میں تبدیلی راوستا. معزز ناظرین کرامو دا قسم سالس چھ مادر تپرون ذکر کڑو دا دین دا اہل اللہ عرفاو شان ہم بیانی گی سی اولوی شان رب ذوالجلال ورکڑے دی. دا درس پا توجہ سرواوری دا اخیری قسم چکم دی باندے لگزان پوئی کئی چھ اغا قضائی معلق تی شبیح بالمبرم دی چھ دوارو اسلاف ما تاسو تداغی تفصیل سرا اغا ذکر کل بار بار واوری زان پہ باندے پوئی کئی مخ کے دوستانو تی شیئر کئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب.